پېښور کې د تیر کال په نسبت د روان کال لومړۍ څلوېښت ورځو دوران د جرمونو په شرح کې اضافه شوې. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ملنګ استاد شب قدر سروکري نه ریډیو تقریبا زموږ 1964 نه زما دغه د ریډیو سره شوق دی. د هغه وخت نه زه ریډیو اورم او د هغې او دغه چې وجه دا وه چې زما د کوټوالي نه همدې ریډیو سره او همدې ټیکنیکل نظام سره زما ډېر زیات شوق و او چې هغه مخکې به همداسې دغه راتلي د خلکو ریډیوان میډوان به چې کوم هغه به موږ کاته اورېده به او هغې نه پس بیا ځان نه یو اخیستی په 80 که په 80 روپۍ باندې و. خالي میډیم به پکې کار کوو، اف هم به پکې چلېده. دا اف ام دا خو ډېر وروسته راوواته نو دغه به موږ اورېده. د ریډیو عالمي ورځ چې ده نن لمانځلی کېږي په ټوله دنیا کې. زه ټولو مینهوالو ته اورېدونکو ته ټولو ته مبارکباد وایم او دا دغه ورته کوم چې په ریډیو باندې یو خو تا هر قسم چې لکه ټي وي ته به کښېنې او هغې ته به لاسونه به دې مزګار یې خپې به دې همدې ته متوجي او ریډیو کې خالي بس غوږ دې ته متوجي که او ته به خپل کار کوې، خپله مزدوري به خواري به کوې. دې کې غټه پیدا دا ده چې تا ته پکې دغه میلاویږي دا اوازونه قسم قسم دغه پکې اورې او ټایم نه غواړي، بغیر خرچې نه تا ته خپل پروګرامونه جاري ده دي او نور ته به کېناستلي او هغه به دغه کوي دا څه نام یې ورته به توجه کېږي او دې کې به خپل کاروبار کوي، خپله خواري مزدوري به کوي او ریډیو نه به خوندونه هم اخلي، مزې به هم ترېنه اخلي او پیسې به هم ترېنه اخلي. نو بس ریډیو خو اوس تر دې دمه دغه ځای ته ورسېدو، هغه کې بیا دغه راله پنسونونه منسونونه پکې رالو، چوټیانې پکې رالې او بیا اوس د عامې زندګۍ ته رالو چې دې ته رالو. نو اوس ریډیو دنیا خو داسې ده چې دې کې خو زیاتره دا دي چې معلومات دي پکې، اویرنس دی پکې او زده کړې دي پکې. او بله غټه خبره پکې دا ده چې ډېر تصدیق شده خبرونه دي، تصدیق شده خبرې دغه دي پکې، داسې لینونه دي پکې چې د ریډیو نه چې کوم هر ځای موږ اورو نه هغه د دایرې نه بهر ته وځي نه موږ د دایرې نه بهر ته وځو. مختلف پروګرامونه موږ اورو په روزانه په بنیاد باندې تقریبا د شپې 11 ساړه 11 12 بجې پورې چې کوم پروګرامونه موږ اورو نو هغوی سره موږ خپلې رابطې هم ساتو، رنګونه مو ته کوو او مخکې خو دا وي چې مخکې موږ چټۍ لېږلې ته هغه چټۍ ته به موږ ناست وو چې په هفته پس 10 ورځې پس به هغه چټۍ نشر کېدې او اوس خو دا خبره ده چې کوم پروګرام مو خوښ شي بس مخې سره ټک 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 دغه میلو کړو ځان ته او هغه چې کوم ټاپک روان وي په هغه ټاپک باندې هغې سره خبرې کوو. که د ملک او د قوم خبرې نو د قومي ښې خبرې راټولو پکې او د قوم او د خپل ادارو دپاره خپل زړونه په زړونو جوړ شوي دي په زړونو کې او هغوی ته دغه لیږو خراج تسلیم ورته پیش کوو او هغوی سره مشغولېږو او څومره زموږ چې دغه دي نو هغه به سره لګوو مینې سره شریکوو. دا داسې خبره ده چې ریډیو دا داسې یو دغه ده که نه یو نشه ده او یو داسې مینه ده د ریډیو چې دا پته شته نه چې دا په موږ کې د کوم طرف راغلي ده. ډېر خلک موږ ته کله کله راته کور کې خلک په کار شي چې مړه د اوسه پورې د 11 بجې ناست دی خلکو ته رنګونه هم کوي او ریډیو هم اوري باندې د دې خو داسې کار دی چې دا خو ډېر د مینې نظام دی، دا ډېر د شوق دی ځکه چې د سړی د 64 نه 63 نه سړی ریډیو اوري او بیا یې موږ نن پرېږدو نو دا چېرته پرېښودی شي سړی، دا خو ډېر شوق دی او چې وایي نه اورو نو بس بیا راباندې دغه هغه ټایم هم صحیح نه پاس کېږي نه هغه خو خوب صحیح راځي، کله ګولو پسې ګرځو کله څه پسې ګرځو خو چې دا بټن هم ځان ته دغه کړي چې یاره اوس دې ټایم نه را رسو نو به ټک بټن بند کړو بس بیا بس کمبل په سر راکړه اوده شو.